بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاث. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دریو کسانو په زنګو کې خبرې کړې دي. مطلب داري په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. یو د هغې نه عیسی علیه السلام دی چې هغه سوره مریم کې د هغه تفصیل راځي. حضرت مریم رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګېدلی دی، نو عیسی علیه السلام د هغې صفایي کړې ده. او دویم چې دی نو هغه صاحب د جوریج دی. دا جوریج دا یو عابد سړی تیر شوی دی، په ده باندې یو الزام راغلی، د هغه تفصیل کوي. دریم چې کوم دی نو یو زنانه وه چې هغه کوم هغه بادشاه مخکې دغه تیر شوی حدیث تفصیلي د خندق یې کنستلی و او د هغې د دې خلک ورزول اور یې پکې بل کړو. پای کې یو زنانه راله او د هغې سره ماشوم هغه خبرې وکړې. لکه هغه مور خو نیولې شوه، نو ماشوم ورته وویل چې مور یې کور ته وردانده فإنک علی الحق، ته په حق باندې. دې دریو کسانو خبرې په ماشوموالي کې یو دوه داسې دي چې خلکو مشوره کړې ده چې هغې ماشومانو خبرې کړي، دا خبره غلطه ده. اگر چې لوی لوی خلک دی وایي، خو لکه چې غلطه وي نو غلطه وي. لکه یو د یوسف علیه السلام باره کې چې کومه ګوایي شوې ده که نه، خلک وایي دا ماشوم و، حالانکې مفسرین ټول ذکر کوي دا ماشوم نه و، د هغې که ماشومان وو نه. یوسف علیه السلام یې بیا ولې په زویوالي باندې نیو، چې لکه مثال ته ور باندې هغې که ماشومان وو. پردی ماشوم اله ځان له خلک ماشوم کوي چې خپله که ماشومان نه وي، چې خپله ماشومان وي نو بیا پردي څوک ماشومان کوي. خیال لري چې خپل بچي د چا وي نو د بل چا نه بیا نه غواړي او بل څوک یې نه ورکوي. اکثر داسې چې د چا ماشومان نه وي خلک یې ورکړي، یو بل له خلک دا کیسې کوي که نه. نو یو د یوسف علیه السلام باره کې چې کومه ګواهي شوې ده، نو د هغې باره کې چې کوم دی نو دا مشهوره ده چې دی ماشوم و، دا خبره غلطه ده. او دویمو هغه چې کوم دی نو د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام باره کې چې کومه واقعه راځي چې خضر علیه السلام کوم ماشوم وجلو، نو د هغه متعلق هم خلک وایي دا ماشوم و. نو ماشوم غریب خو مرفوع القلم دی، هغه ته خو ګناه نشته، خو معصوم دی. نو د دې وجې نه علما ذکر کوي چې هغه بالکل غټ سړی و، ظالحیت یعنې ګیري والا و، ګیرو د ماشومانو نه یو. او دارنګې چې کوم دی نو دا خبره مشهوره ده، نو دا غلطه ده. بهرحال درې خو داسې دي، دا د بخاري روایت دی چې درې کسانو مسلم هم ذکر کړی دی چې د دریو کسانو چې کوم دی نو ماشوموالي کې خبرې کړي. دا یو خبره خو د قرآن نه ثابته ده د عیسی علیه السلام چې هغه په ماشوموالي کې خبرې کوي. او دا دوه خبرې دا د بخاري روایات دي یا د مسلم روایات دي، نو د دې وجې نه صحیح خبره دا ده. صاحب د جوریجو وی دا یو عابد سړی و او په خپله عبادت خانه جوړه کړې و، په هغې کې به عبادت کوه. دی په مونځ باندې ولاړو، نو مور ورته اواز وکړو. مور به ورسره څه کار ویې جوړېږه. نو ده سوچ وکړه چې خدا د مور ومنم او که نه دا مونځ وکړم. بس ایسته په مونځ متوجه شم. دی ورته اواز وکړه، نو دی یې سوچ وکړه چې مور له لاړ شم او که مونځ. نو په درېیم ځل یې ورته اواز وکړو، نو چې په درېیم ځل هم د اجابت ونه کړو، نو د هغې د خولې نه خیرې وختې چې الله رب العالمین دی وشرموي، ذلیل یې شي. بس په دغه کې همدغسې کار وشو چې یو زنانه راغله، هغه دا شپونکي هغې سره ځان بدنام کړ، بدکاري ورسره وکړه او د هغې نه بیا ماشوم پیدا شو. او هغه ماشوم چې دی نو د هغې دعوې په چا باندې وکړه؟ په جوریج باندې چې دا د ده نه دی. خلک رال چې خاطه دی عبادت خانه کې دی ته ناست دی، نو بس خلکو له عبادت خانه څه کړه ورانه کړه او دی یې راکوز کړ، ویې ډابه او ښې وډابه. بس دوی ویله که څه چل دی؟ وایي دغسې قصه ده.
ورشه هغه ماشوم راولي ماشوم چې راوسته دا هغه نه تاسو کوی تاسو پلار څوک دی هغه ته پلانې شپونکې هغه ما پلار زه دا هغه نه پیدا یم یا خلکو ویله خلکو ته مافیانې غوښتل چې سړی خو ما څه به سوو زم ولا وران ک خلکو ته بیا مافیانې غوښتل او ولدا د دسترو زرو جوړو هغه وینا نه واپس د خطو جوړه خبره پوه شنو دا تفصیلی روایت دی خجی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي قال لم يتكلم في المهدي خبرې نو کله په ځانګو کې الا ثلاثه مگر دریو کسانو عیسی ابن مریم ایو خو عیسی زوی د مریم او صاحب جوریجین او بل صاحب د جوریج وکانه جوریج رجلا عابدا جوریج یو سړی عبادت گزار فتخذ صومعه نو د جوړ کړه یو عبادت خانه فکانه فيه پای کې وو فاتته امه مور وتراغ وهو يصلي ودمنس کو فقالت ویل یجوریجا فقال اغول یا ربي امي وصلاتي اے رب امي امي یو طرف تمور دو بل طرف تمونز اوسو کوم نو فاقبل على صلاتي متوجه شو پان طرفات هغه واپس لاړه فلما كان من الغد کله چې سبا شو اتته به تمور رااله او دمنس کولو فقالت وريا جوريجا فقال اے رب ورب امي وصلاتي یو طرف تمور دو بل طرف تمونز فاقبل على صلاه منست متوجه فلما كان من الغد كلت سباشن بیا ورکر على منزه فقالت يا جريج فقال اي ربي امي وصلاتي رب مي مورم دو منزم دي فاقبل على صلاه منست متوجه فقال اغي فقالت اغي دخلنا دو هو تلغي دو ويلت اللهم يا الله لا تمته مملك ودلغا حتى ترضي پور ينظر چې دی وګوري الى وجوه المومسات مفهوم د بدکارو زنانه وته تذاکر بنو اسرائیل جوریجن و ذکر کو بنو اسرائیل جوریج او دغه عبادت چردی عبادت گزار دی دا سره خسړې دی وکانت امراه بغي یو زنانه و بدکار و یو تمثل به حسن چې دغه مثال به بیانول شي د حسن چرته نه د سیده کنه ماجری چین خاطر دی پوښي فقالت نو هغه زنانه ویل ان شئتم كفخم الى اختنا انه دی به په فتنه کې ورغو فتعرضت له نو د تر وړاندې شو خو فلم يلتفت الیها دو د دوم نه کتل فاتت رايا نو هغه شپون کی تراله نو کان یوی الى سوما دي جغبا کله کله فنایلی ولد د عبادت خانه ته فامكنته من نفسها هغه قادر ک په خپل ځان باندې نو په وقع علیها هغه په دې باندې واقع شو نو په حملت دارینه حمل وشو فلما ولدت کله چې بچي پیدا شو قالت هغه زنانه ول هو من جوریجین د جوریج نه پیدا دی فاتو خلق را للفس تنزلوه غیر اكوس دغه عبادت خانین او هدمو صومعته او رانک لدغه عبادت خانه وجعلوا شروع يضربونه وهي فقال ما شانكم دو فرمایل ما شانكم ولک اسچ الله تاسو حال ولې نو وای هغه ولزانای په بدکاری دي کړه د بهذه البغيه د بدکاری زنانه سره په ولادت من توستانه بچي پیدا شوه قال اغول اين السبي ما شوم چیرته دي فجاءوا به وراتلو په هغه باندې فقال دې فرمایل داوني پرې ډول مال راحت ته اوسلیا تر دې چې زمونږ ته فصل له مونږ وکړه فلما صرفا کله چې وګرځید یعنی فارغ شه بمون نو اتسبیه ما شوم تراره فتعنت بدني په دخیته کې دسی وو وقال يا غلام الک من ابو کشتا فلار سوکته قال هو الفلان الراعي فلانيش انکه مثلار دی فاقبلوا الى مخامخ شو بجوریج باندې يقبلونه او چخولوي ويتمسحون به يوم سكوي كان شافي کوي چې سره کوم ډبولې ده وقالوا اوي النبي لك صومعتك جوړو تعالی ر عبادت خانستا من ذهبين دسرو درونه قال هو لنا اعيدوها واپس جوړه کې من تینند خټینا کما كانت څنګه چې وا نو ففعلوا دې دغه کار وکړه او بیا په دریم مشوم دي چې هغه خبرې کړې دي د روایت کرا روان دي خبره تفصیلی ده الله رب العالمين العمل ربنا ونكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات والمسلمات